د سہولیات د صحت کارت حواله سره شامل دي او پکې دي هغه هسپتالونو کې د هر قسمه سرجري په دې کې کېدای شي ایون دا چې د کډنی ترانسپلانت یا د لیور ترانسپلانت چې کوم دي چې په دې باندې یو کثیر پیسې لګي کثیر رقم پر راځي هغه هم په دې کې او دا زمونږ په دې خیبر پختونخوا کې غالبا وصل وخت کې سونه داسې دي چې هغه صرف د 10 لک روپو خدا سي دی چې د حکومت صرف او صرف د عوامو ته یو د شعور د پاره دا ویلي چې ستاسو د کومبې د پاره من 10 لک روپۍ او په هر حال په دغه بیمارو کې دا قید نشته بیا سیوا راځي دا ډاکټر دغه چې هغه چیرې د مریض خو کېدو والده په دې باندې کو 10 ټکه لګي او 40 لګي هغه هم د صحت کارت نه په دې باندې لګي دي. السلام علیکم ګرانو کتونکو ډیلی خیبر نه تاسو کوربه جلال صافي تاسو ته حاضر دی. کتونکو څنګه تاسو ته پته را چې پاکستان یو غریب ملک دی دلته په خیبر پختونخوا کې خصوصا زمونږ عوام چې کوم دی هغه د مختلفو بیماریانو سره مخ دي غربت په کې پی کې سیوا ده په دغه لړ کې په خیبر پختونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف لاړه چې د صحت کارت کوم پروجیکټ راغلی د داغي غریب ولست ډیر پیدا ډیر هدا پورې د خلکو علاجونه پوښ داسې خلک چې هغه په داسې بیماریو کې مبتلا او چې داغي علاج د پیسو د وجې پاتې او دغه صحت کارت د وجې هغه خلک الله پاک صحتمند کړو په دغه صحت کارت داوی پرې کارو شو په دغه صحت کارت کې زمونږ عام ولست دغه پتر چې صرف په دې باندې د 9 لک روپو پورې چې کومه بیماری داغي علاج ممکن دی خو زیاتره خلک زمونږ غریبانان چې کوم دي سادهګان دي په دغه پیږي نو اکثر هسپتالونو ته لاړ شي واپس بینوا راځي چې را په صحت کارت مکار ونه شو په دغه لړ کې موږ سره د ان ار اس پی چې کوم کوارډینیټر دی د تحصیل تخوی هغه راغلي دي زمونږ یونین کونسل نه راځي په دغه لړ کې یو میټینګ وشو تاسو ته په سکرین ښکاریوم هغه کې د علاقې ګڼ شمېر مشرانو کشرانو شرکتو کو دغه آګاهي ورکول چې صحت کارت څه دي او په دې څه کیږي په دې لړ کې موږ تاسو سره دغه ملاقات کوو تاسو ته دغه واضح کی چې په صحت کارت څه کیږي تر نن تاریخ پورې څوک نه دی خبر نو دغه آګاهي به دي تاسو لور کې د ټولو ناول چې تاسو ډیره مننه چې موږ لم ټیم راکو. بسم الله الرحمن الرحیم. زما انور نوم دی او چا سدي ضلع سره تعلق لرم. په 2005 نه په ان ار اس پی کې کار کوم. صحیح. او د تیر کال نه د صحت کارت پلس په نوم چې کوم پروجیکټ دی زمونږ د خیبر پختونخوا حکومت چې کوم پروجیکټ د دې خلکو د صحت لپاره منظور کړی دی نو په هغې کې د تخبیه تحصیل زی تحصیل کوارډینیټر کار کوم. جی زمونږ مقصد همدغه و چې تاسو په لومړی په خبرو کې وکړو چېرې زمونږ ډېر بلکې د یو سنسس مطابق داسې ده چې 80% خلک اوس هم نه دي خبر د دې خبرې نه چې صحت کارت ډېر څه څیز او که انکیس هغې خبر هم دي نو بیا هغې ته دا پته نشته که ما ته بیمار پیښ شي نو زه به څه طریقه کار اختیاروم چې زه د صحت کارت پلس پروګرام نه پیدا واخلم. نو په دغه لړ کې زمونږ د تحصیل په لیول باندې د ډسټرکټ په لیول باندې د یونین کونسل په لیول باندې د ریونیو ویلیج په لیول باندې یعنی چې کوم ته مونږ دغه وایو غټ کړی وایو چې هغه په یونین کونسل کې څلورم کې دی شي دریم کې دی شي په هغې باندې زمونږ میټینګونه وشو کور په کور زمونږ یو کمپین د دې دپاره و چې موږ سره ستاسو د دې ډسټرکټ مردانو بیا خاص کر د تحصیلي تخبیې په پروګرام په سٹارټ کې موږ داسې کسان اخیستي چې هغې ولنټیرلی موږ له کار کوو هغې له موږ داسې انریلې ورکولی چې هغه پاکټ مني ورته تاسو ویلی شئ چې یاره زموږ دا پیغام چې کوم دی هغه یعنې کور په کور ورسوئ او کوم ناخبره خلک چې دي هغه خبر شي. دغه پروګرام تر دې دمه را رسېدلی دی خو زمونږ د پروجیکټ یا د پروګرام چې کوم دورانیه ده دا ډېره کمه ده د اګاهۍ په دې میدان کې. بهر حال بیا زمونږ چې اوس کوم خپله دغه دی چې خپل زمونږ کوم سنسس دي د ادارې هغه دا دي چې په ډسټرکټ مردان کې د صحت کارت په نوم باندې چې کوم ان ار اس پی ته د صحت کارت په نوم باندې په 13 مارچ کې یعنی په 2022 کې کوم پروجیکټ میلاو شوی و نو الحمدلله ثم الحمدلله په هغې کې موږ د اګاهۍ په امت کې ډېر زیات اچیومنټس کړي دي او دا چې دغه څیزونه زموږ اوس هم شروع دي ځکه
چې ډېر شارټ ټایم دی او دا تحصیل چې دا په خپل دغه باندې ډېر لوی تحصیل دی جی جی ټیک ته چې دا په یونین کونسل ولس یونین کونسل مشتمل دی هغه دې کې موږ بعض یونین کونسل داسې دي چې دا هغې نه په دې ټایم باندې که هغه موږ ډیوایډ کړو د یو یونین کونسل نه 3 یونین کونسل هم جوړېدی شي نو زموږ چې کومې هلې ځلې دي د ادارې د سایډ نه هغه خو موږ کوو جی جی بل په دې مت کې زموږ سره چې کوم علماء کرام دي خاص کر د ډسټرکټ مردان زه د ټولو شکریا ادا کوم تعاون کوي تاسو سره موږ سره تعاون کوي او کوم چې زموږ پیغام دی نو په دې کې موږ چې څومره سټیک هولډر دي هغه کې موږ سره علماء کرام چې کوم د دې ضمني دي د ډسټرکټ مردان بیا خاص کر زه به د خپل تحصیل خبرو کوم نو په هغه کې موږ سره د دوی ډیر زیات کوآپریشن دی او د دې ډیر زیات امداد موږ ته حاصل دی په دې کې که زموږ خبره دلته زموږ چې اوس کوم میټینګ وشو په ګاروشا یونین کونسل کې د مستقل شاه په دې حجره کې جی جی نو په دې کې دا دی چې ماته په شپېته یا 15 شپېته خلک ناست دي صحیح او دا زما په خیال چې زما په دې یونین کونسل کې به دا په دې ځای کې په دې کلي کې لومړی اکټیویټي جی خو زموږ چې کوم علماء کرامو سره میټینګ وشي نو هغې د جمعې په منځونو کې داسې هم چې کوم ګیدرینګز دي د جنازې نه علاوه زموږ دا پیغام پکې هغوی وړاندې کړی دی او د هغې موږ سره باقاعده ریکارډ موجود دی په ریکارډ دی چې په دې جماعت کې زموږ دا خبره شوې ده او د صحت کارډ حوالې سره دا خبرې شوې دي نو زموږ خپل کمپین چې کوم دی زموږ د NRSP په ترو باندې چې دی نو هغې کې موږ سره د سټیک هولډر چې دي په دې کې به زه دا ووایم چې دې کې موږ سره د ریچ کونسل ناظمان د دوی خو مرسته شامله ده د تحصیل ناظمانو مرسته موږ سره په دې کې شامله ده د DC مردان یا چې کوم بیا د لیول د تحصیل په لیول باندې څو ایڈمنسټریشن دی د هغې موږ سره په دې کې انتظامیه د AC لیول پورې موږ سره شامله ده مختلفو طریقو باندې زموږ دا میسج چې کوم دی موږ خپل کمیونټي ته د خپل وس مطابق د خپل کیپاسټي مطابق ورکړی دی او زموږ امید دا دی چې ان شاء الله په کوم ځای کې موږ خپل ګیدرینګ کړی دي یا په کوم کونسل کې موږ لکه زموږ ګیدرینګ شوي دي نو مخکې که په سلو کې لس کسان خبرو نو اوس الحمدلله هغه خبرداري چې دا نو هغه د 1% پورې صحیح مطلب تاسو اکټیویټي رنګ ها بل دا راته وایي چې دغه تاسو چې کوم پروجیکټ ملا شي تاسو کار غاهي هورول په عوامو کې صحت کارت اړه خبره شو په دې باندې څه علاجونه کې کم ممکن دي سبي دي کې د عوامو تخاره کې د سوشل میډیا دلاره جی دا خو دی وخت په ډیر شارټ ټایم دی جی جی خو زه دا وایم چې صحت کارت کې هر هغه بیماری چې د الله د سایډ نه ده جی جی ټولې په ټولې پکې شاملې دي لکه مثال څومره چې د زړه بیماریانې دي او د هغې متعلقه علاجونه دي دا ټولې پکې شاملې دي د کینسر چې څونه اقسام دي زمونږ په دې معاشره کې چې د کینسر څونه اقسام دي او څونه مریضان دي د هغې په صحت کارت کې د هغوی علاج موجود دی صحیح سرجری په ټولې کېږي سرجری په ټولې کېږي جی جی بعضې څیزونه داسې دي چې په سرجری کې هغه په صحت کارت کې مثال ډېر ریئر ثینګز داسې دي چې هغه پکې شامل نه دي لکه مثال چې یو سړی دی د ملا اپریشن کول غواړي د ملا د اپریشن چې کوم د سرجری خرچه خو چې ده نو هغه به صحت کارت اوچته کړي زموږ ګورنمنټ جی جی خو کوم چې په دې کې کوم راډ لګي هغه به د مریض د سایډ نه وي دا ګران دی که څه وجه دا ګران نه دی جی جی که موږ یو سړي له د 10 لکو روپو پورې علاج ورکولی شو جی جی نو دغه راټ چې دی دا د 1 لک نه واله تر د 1.5 لکو پورې یا مثال د 2 لکو پورې شو دا کیدی شي خو په دې کې خو خراب نو بیا به د اداره یا د صحت کارت طرف ته ګوته نیول شي جی جی یا دویم دا سیزونه بدنامي د دغه جوړي کې د ادارې صحیح څه سیزونه دي چې د عمر سره سره د کخیل دي زیات تر مشران چې دي د هغوی د کونډۍ باندې دل راشي او بیا په دې باندې اپریشن کول غواړي یا کمزوري شي دا بدلولی شي خو چې د دې کوم ایلبوز چې کوم دي هغه به د مریض د سایډ نه او کوم چې سرجري ده هغه به د صحت کارت سایډ نه نو چې څونه بیماری دي هغه پکې شامل دي چې کله په صورت د دې چې کله په هسپتال کې په هغه هسپتال کې کوم هسپتال کې چې زموږ د سهولیات د صحت کارت حوالې سره شامل دي او پکې دي هغه هسپتالونو کې د هر قسمه سرجري په دې کې کېدی شي ایون دا چې د کډنی ټرانسپلانټ
یا د لیور ترانسپلانت چې کوم دی چې په دې باندې یو کثیر پیسې لګي کثیر رقم پر راځي او هم په دې کې او دا زمونږ په دې خیبر پښتونخوا کې غالبا وصل وخت کیسونه داسې دي چې هغه صرف دا 10 لک روپو خدا سي دی چې دا د حکومت صرف او صرف د عوامو ته یو د شعور د پاره دا ویلي چې ستاسو د کومبې د پاره مثلا 10 لک روپۍ او په هر حال په دغه بیمارو کې دا قید نشته بیا سیوا راځي دا د ډاکټر دغه چې هغه چیرې د مریض خو کېدو والده په دې باندې کو 10 ټکه لګي او 40 لک لګي هغه هم د صحت کارت نه په دې باندې لګي دي دا چې څونه بیماری تاسو وایي خو څه بیماری دا دغه سيزونه علاجونه دا چې هغه ایکسکلوډینګ چې هغه په دې کې شامل نه دي د کوم مثال یو سړی د ما په دلته په میټینګ کې وی چې هغه دلته ډیوټي لذي یا بل سودا سلپ روان دی اکسیډنټ وکړو مثال دا هغه علاج خو په صحت کارت کې شته صحیح حکم کس ویلینګ کوي او اگر پریوت لاس پیمات شو یا دغه څه نقصان ورسېد دغه په صحت کارت کې علاج نشته دا ایکسکلوډینګ صحیح ده یا نور داسې سيزونه چې هغه د انساني صحت لپاره د کډیر موجود نه دي نو هغه لکه مثال د هیر ترانسپلانت دی چې سړی په سر باندې ختم نشته نو دا په صحت کارت کې نشته ځکه چې د صحت ته د نه څه مسله شته دی بالکل نارمل انسان جی دا راته وایي چې وخت مخ کې په سوشل میډیا الکترونیک میډیا سمونه چې پرنٹ میډیا لا بده دا خبر گردش کو چې صحت کارت بند شو به سورځي پس واپس دا خبر را لې چې واپس بحال شو په پښتونخوا کې نو دغه والی ستاسو وایي د دې بندش وجه سوا واپس بحال څنګه زه به خپل علم مطابق دا خبرو کوم چې صحت کارت ختمې دي نشي او بدلې دي شي صحیح ارزي تور د ارزي دا چې کوم اګریمنت زمونږ د خیبر پښتونخوا ګورنمنت د کوم ادارې سره کړی دی چې هغه ته وایي موږ سټیټ لایف صحیح کاغی ته چرته د حکومت د سایډ نه د هغه کوم چې بقایجات دی هغه ملو نشي نو د شورو د لپاره د صحت کارت بندې دي شي ارزي جی لہذا ختمې دي نشي واپس ختمې دي څه دغه نشته ختمې دي ځکه نشي چې دا زمونږ اسمبلی چې کوم د پروینشل اسمبلی په 2/3 میجارټي دا قانون سازي کړی دا جی چې دا پروګرام چې دی دا د ولست خېګړې د لپاره دی صحیح په دې کې مالدار غریب نشته په دې کې خان او غریب نشته په دې کې دانشته چې دا د دې پارټۍ دی یا د سیاسي دغه نه دا آزاد د مذهبي دغه نه آزاد یو داسې زما په خیال چې زما په ژوندۍ کې خدای یو لومبه داسې یو پروژیکټ دی چې هغه د سیاسي د مذهبي د علاقائی دغه نه اوچت دی او خلاص دی نو دغه څه مسله شته دی چې ختم دي شي خدای مکه که داسې یو بل اسمبلی راشي چې هغوی سول 2/3 میجارټي شته او هغوی دا وایي چې دا صحت کارت چې کوم دی دا د عوامو دپاره چې کوم دی نو دا کارآمد نه دی لہذا هغوی دا اسمبلی باندې بل پاس کولی شي او دا ختمولی شي خو زما په خیال چې داسې به هېڅ حکم ونه کړي که دا چې حکومت په دې خیبر پښتونخوا راځي نو ان شاء الله تعالی چې دا صحت کارت به قایم دایمي ځکه چې د دې نه د یو پارټۍ د دې نه د یو ضلعي د دې نه د یو مذهبي ګروپ د دې سره اړه تعلق شته دی او دا پکې دی چې د خیبر پښتونخوا مستقل باشنده دی د دې نه پیدا وچتولی شي هغه که ارڅوک دی که غریب دی او که مالدار دی صحیح ده که جاگیردار دی او که ریډیبان دی ټول د دې نه پیدا وچتولی شي صحیح ټیک اخره کې چې څومره زموږ کتونکي دي دې کې که څوک بیا هم د چا ذهن کې داسې سوال چې زموږ نه پاتې یا ستاسو دغه وضاحت نه کړی نو که ستاسو نمبر داسې هیلپ لاین یا تاسو خپل پرسنل نمبر ورکړئ تاسو نه معلومات اخلي نو دا هم کتونکو ته یو کس میسج ورکوي اخر زه د صحت کارت حواله سره خو زموږ سره چې دا کوم بینر په شا باندې لګېدلی دی په دې کې یو دا معلوماتي نمبر دی ټول فری جی چې په دې باندې هر قسمه سهولیات نو تاسو پیدا اخیستی شي چېرته یو کس ته دې باندې ټلیفون وکړي چېرې زما ته دا مرض دی دا بیماري دی راته کوم هسپتال ته لاړ شم یا کوم هسپتالونه دي یا که چېرته ته د دې صوبې نه بهر صحیح پنجاب کې اوسېږي خو ته د خیبر پښتونخوا کس یې ستا مستقل پته د خیبر پښتونخوا د په کراچۍ کې اوسېږي په بلوچستان کې اوسېږي په ګلګت کې اوسېږي کشمیر کې اوسېږي نو د دې کې دا دی چې د ملک په ټول ملګري
د 1000 نه بر هسپتالونه دي جی جی. په دې نمبر باندې ته هلته دا رهنمایي مسله ولی شي چې یاره تا اوس مثال یو کس د کراچۍ کې اوسېږي زموږ د خیبر پښتونخوا کس ته بیماري ورته راغله جی جی. نو هغه چې په دې نمبر باندې کال وکړي نو ټیک ټاک به ورته هغوی وایي چې په فلاني ځای کې په فلاني ته کوم ځای خپل لوکیشن هغوی ته ښودلی هغوی تا ته خپل لوکیشن چې کوم نږدې هسپتال یې هغه به تا ته وښایي چې په صحت کارت باندې دغلته علاج کېږي صحیح. نو دا خو چې کوم دغه دی یو بل نه که زه خپل پرسنل نمبر درکړم زما نمبر په جیز او په زون دواړو کې جی جی. دی 0300 80 53 195 دا زما خپل افیشل نمبر دی جی جی. چې سم د زه خو دا یوازې نه ویم چې تخفیه تحصیل جی جی. مونږ ته خو بعضې د مردان خلک د پېښور خلک نور ځایونه چې کالو کې مونږ ته چې څه مونږ ته معلوم وي هغه ورته ووایو صحیح صحیح. د کوم معلومات مونږ ته وي جی جی. هغه ورته ووایو صحیح. نو که څوک هم داسې وي نو زمونږ دا صحیح. نمبر دی په دې مونږ سره کانټیکټ کولی شي او دغه د صحت کارت چې کوم دی ټول پرې په دې باندې د ټولو نه معتبر معلومات حاصلولی صحیح دی. ټیک دی. ډېره مننه د ټیم راکولو کتونکو څومره چې هم زموږ ذهن کې سوالات یا ستاسو د لارې موږ خبر شوي چېرې صحت کارډ څه شی دی په دې کېږي څه د دې د بندش وجه څه نو هغه ټوله دوی واضح کړه چې صحت کارډ بندېدی نه شي. البته که په اسمبلی کې حکومت داسې رالی چې هغې بل پاس کړو نو دا بندېدی شي. باقي عرضي چې کوم بندش د صحت کارډ راځي نو هغه د دغه وجې راځي چې کله چې کومه اداره ده هغې ته د حکومت د سایډه فنډینګ میلاو نه شي کوم بقایجات یې ورپسې نو دغې وجې عرضي بندش راتلی شي خو مستقل به هله ختمېږي چې په اسمبلی کې د دې دپاره سبیل پاس شي. باقي د دوی نمبر یې بلې زه ستاسو په وساتت سره ستاسو د چینل په وساتت سره یو خبره کول غواړم چې زمونږ ډېر خلک موږ خو په میټینګونو کې په هر ځای کې زمونږ چې د کوم د ریلیجیس میټینګونه دي یا زمونږ چې کوم د سټیک هولډر میټینګونه دي په هغې کې دا خبره کوو په هغې کې میډیا راځي چې وایي زمونږ زیاتتر مسله چې دا چې زمونږ عوامو ته راځي هغه دا ده چې خاص کر د دې ماشومانو چې د دوی زیاتو پارمبي نه جوړ شوي ماشوم هم بیمارېدی شي چې غټ بیمارېږي او د ماشوم بیماري چې ده نو هغه ډېره خطرناکه ده د هغه قوت مدافعت دومره نه دی. په دې ستاسو د دې چینل په وساتت د ټولو اورېدونکو ته څوک چې زمونږ د هغه ګوري چې به خپلو ماشومانو له پارمبي لازمن جوړې. جی 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 صحیح شو. ډېره مننه کتونکو دغه خبره هم واضحه شوه چې کوم ماشوم پیدا شي نو د پیدایش سره سم هغوی له پارمبي جوړه کړي چې دا حکومتي کاغذه کې د ده ریکارډ راشي که څه الله خدای مقدر ته څه مسلې څه بیماري داسې چې هغه ستاسو د وس نه بار په صحت کارت تاسو کول غواړئ د هغه پارمبه هم ضروري ده. باقي که د چا ذهن کې څه سوالات دي د صحت کارت حوالې سره نو دغه چې کوم نمبر په سکرین ښکاري 0800 898 دا د دوی چې کوم هیلپ لاین دی ټول فری نمبر دی په دغه هم کولی شئ. بل د دوی چې کوم نمبر دی دغه په سکرین تاسو ته ښکاري په دغې دوی سره کانټیکټ کولی شئ. چا ذهن کې څه قسمه سوالات دي د صحت کارت پلس حوالې سره بالکل تاسو معلومات کولی شئ. انشاءالله بیا به هم راځو صحت کارت حوالې سره څومره اکټیویټي روانې دي کې څومره امپروومنټ کېږي پروموټ کېږي مخکې نوي څه پکې راځي به تاسو ته د ډیلي خبر په شیشه ښایو. تر هغې پورې خپل کوربه جلال صاحب له اجازت ورکړئ. ښه ادبات او بریالي اوسئ. د الله په امان.